أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. دننانی درس تعلق د قرآن مجید د یوسو اصطلاحات سره ده. اصطلاحات د قرآن کو بشمیر دلته صرف د نمونه د پاره د یوسو اصطلاحات او تذکرہ کوو د پاره چې د عام خلکو ذهن کې دا خبره کینی چې قرآن مجید په زید دی چې د بل چا اصطلاح استعمال کی، قرآن خپل اصطلاح ورکي خلکو له. د قرآن خپل یو ترمینالوجی ده، د قرآن یو خپل جبه ده. قرآن د بل چا په جبه کې خبرې نه کوي، قرآن خپل یو اصطلاح جوړي. د قرآن مجید چې کوم عبادات مقرر کړی دي هغه د قرآن یو خپل اصطلاح ده. صلات په عربی ژبه کې صرف دعا ته وایي، او قرآن او اسلام صلات په یو خاص عبادت کې استعمالوي چې د هغې څه وختونه دي، د هغې څه شرایط دي، د هغې څه فرایض دي، د هغې څه ارکان دي، د هغې څه اصول او ضوابط دي، د هغې خیال به ساتل غواړي. که د هغې خیال ونه ساتلی شي نو بیا به هغه عبادت نه وي، بیا به مونځ نه وي، صلات به نه وي. داسې صوم په عربی ژبه کې مطلق ځان بندولو ته وایي، امساک ته وایي. خو قرآن دا په یو خاص امساک کې استعمالی چې هغې دپاره څه خاص شرایط دي، د سهار نه د ماښامه پورې ځان بندول د نیت سره، او د هغې اصول او ضوابط دي، او د هغې مواقع دي. ځینې داسې موقع دي چې په هغې کې وایي روژه مه نیسه، لکه د اختر په ورځ روژه مه نیسه. نو دا د قرآن اصطلاح ده. حج په عربی ژبه کې مطلق قصد او ارادې ته وایي حج، لیکن په اصطلاح کې او په شریعت کې د حج مطلب صرف اراده کول نه دي، بلکې د څه خاص افعالو په څه خاص اوقاتو کې یو خاص سفر دی، د هغې بیا څه خاص شرایط دي، بیا هلته څه ارکان دي، بیا څه ضوابط دي، څه قواعد دي، د هغې تمامو قواعدو پابندي ده. زکات په عربی ژبه کې نمو، زیاتوالی یا صفایه ته وایي، خو په شریعت کې د دې مطلب صرف زیاتوالی او صفایي مراد نه ده، بلکې دا د مال یو خاص مقدار دی چې په څه خاص شرایطو باندې په خلکو لازمیږي، او هغه بیا د هغې ځای نه ایستل غواړي، بیا به دا چاله ورکې، څومره مقدار به ورکې. نو دا د اسلام اصطلاحات. دلته چې کوم اصطلاحات درې څلور اصطلاحات زموږ مخې ته دي، په هغې کې اولنی لفظ چې دی هغه ایمان بالغیب. دا ایمان په خپل هم د شریعت اصطلاح ده. ایمان عقیده ته وایي، باور ته وایي، عقیده. دا په د عربو کې د دې دپاره د عقیدې دا لفظ ډېر زیات استعمالیږي. موږ د نظریه او فکر ډېر لفظ استعمالو، هغوی د عقیدې دا لفظ ډېر زیات استعمالی. عقیده څه ته وایي؟ عقد غوټې ته وایي، عقده غوټې ته وایي. یو شی چې دوه څیزونه جدا جدا وي او هغه دواړه ته یو بل سره جوړول غواړي نو هغې له به کلکه غوټه ورکړي. هغه غوټه که سسته وه نو بیا به دا دواړه د یو بل نه جدا کېږي، او که هغه غوټه کلکه وه نو دا به بیا د یو بل نه جدا کېږي.
نو د عقیده معنا دا ده چې دا زړه په خبرو پورې ونښلوه، په دې زړه کې څه خبرې دننه غوټه کړه چې دا د هغې نه جدا نه شي. د دې دواړو په منځ کې یو ژور تعلق جوړ کړه، دا یو بل سره ونښلوه. او دا چې ته غوټه نه کوې نو دا به ته یو خوا بل خوا کېږي. که ته داسې وې چې زه یاره دا دونه خبره نه ده خو ما هسې زه پې ځان مې پې پوه کړو، نه دا به د زړه کې دننه غوټه کوې. د دې غوټې هم وخت په وخت خیال ساتې. کله کله چې غوټه کمزوري او ته په یو مضبوط شی راکاږې نو خلک وایي هلکه دې غوټې ته سوچ وکړه دا غوټه دونه کلکه ده که نه ده. وایي دوی دوباره وله بیا غوټه ورکړه، یو ځل وله بیا ورکړه غوټه. کله په یو غوټه کار نه کېږي، دوباره وله بیا سړی غوټه ورکړي. نو دا د عقیدې دا مسله، دا د ایمان دا اعتقادیات دي. دا هم ځان له د شریعت یو اصطلاح ده. زړه په څه خبرو پورې غوټه کول، د الله تعالی په توحید پورې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت پورې، د قرآن په صداقت پورې، په آخرت پورې، حرام او حلال پر تمیز پورې، په دې خبرو پورې زړه غوټه کول، دا زړه ته داسې دننه کول چې دا د زړه نه جدا نشي. البته دلته د ایمان سره د ایمان بالغیب یو لفظ راغلی او د ایمان بالغیب دو معنی کېدی شي. یو معنا دا ده چې الله تعالی په نالیدلې باندې منل، دا الله تعالی منل په نالیدلې. ظاهره خبره ده چې موږ خو الله تعالی لیدی نشو. د دنیا کې زمونږ د ساخت او زمونږ د وجود دا جوړښت داسې نه دی چې موږ په دې الله تعالی وینو. موږ ډېر څیزونه، موږ پیریان نه یو، موږ ملایک نه یو، الله تعالی به موږ څنګه وینو؟ یو سړی د دې خبره دعوه کوي چې زه ولې خدای نه وینم، نو ته خو ملایک هم نه وینې، ته خو پیریان، ملایک خو لا ډېر پاک دي، خو ته خو پیریان هم نه وینې، ته خو د دیوال نه اخوا هم نه وینې. نو دا نه لیدل چې دي دا زمونږ د کمزورۍ په وجه دي. بیا قیامت کې او د قیامت نه بعد په جنت کې به الله تعالی مؤمنانو له داسې قوت ورکړي چې هغه به الله تعالی بیا ویني. دا چې پخوانه معتزله او خوارجو د الله تعالی د نه لیدو دپاره کوم دلایل ویلي دي، دا یې هسې هوایي خبرې کړي دي. اکثر عام طور باندې خلک یو سوال کوي او دا د ناپوهۍ د وجې نه، یاره جي په جنت کې خو به مونږ، ما نه په خپله که نه ډېر ترتب، یاره جي په جنت کې خو به سړی ډېر زیات تنګېږي چې په مخه پکې او په مخه پکې. نو کله کله خو زه ورته ووایم یاره چې څوک پکې تنګېږي نو بس خدای بیا ولې نه بوځي بیا، نو څنګه دی خوښه ده. که تنګېږي نو هلته خو یا جنت دی او یا دوزخ دی. نو زمونږ د دې وطن یو شاعر دی، نوم یې نالم خیر دی، څه خلک به رانه خفه شي بیا، نو هغه کله کله ګډې وډې وایي، هغه په خپله خپلو خبرو ته ګډې وډې وایي. نو په ګډو وډو کې دا لیکلي دي وایي جنت ته چې ورغلم نو یو شیخ و غټه ګیره وه او د هغه په غېږ کې یو حوره ناسته وه. وایي ما وایي چې یاره په دې جنت کې نه ځم، زه خو بېرته دنیا ته ځم. نو ما یو ځای کې د دې شاګردانو ته د دې شعر په باره کې وایي، ما ورته وایي چې دا سړی که ژوندی وی نو دی به ما په دې پوه کړی وی چې که ته جنت ته نه ځې نو بیا د جنت په ځای متبادل ځای دنیا واپس نه ده، دنیا ختمه ده. دا دنیا خو بیا ختمه ده، دلته واپس راتله نشته، بیا به جهنم ته ځې. نو که یا دغه جنت برداشت کړه او که دغه جنت نه برداشت کړې نو بیا جهنم له ځه. په دې دوو کې بیا درېیم آپشن پکې بیا نشته. دا خبره ذهن کې کېنول غواړي. و یاره په جنت کې به، یاره جي جنت کې به هر څه خو د دنیا دا هوا به پکې نه وي. نو د دنیا په دې ګنده هوا چې په دې ډیرانونو را تېره شوي، په دې ښه هوا ته څه کوې؟ دا خو په ډیرانونو را تېره شوې هوا ده، مسمومه، زهریله، ګنده، بدبویه هوا ده. نو ته په دې هوا پسې خپې یاره په جنت کې به دا نه وي. بیا وایي یاره جي سړی خو چې ټول عمر ناست وي او خوشحاله وي. دا دغه ګډو وډو والا مو یو ځل ویلي، هغه کلیات ما کتلي دي دغه. نو په هغې کې وایي چې یاره دا به څنګه ژوندي چې سړی څه غواړي هر وخت ورته هغه حاضر وي. په کار خو دا ده چې څه غواړي هغه نه وي نو سړی پسې خفه شي. نو دا د بېوقفتوب خبرې سړی ځکه کوي چې یو طرف ته خپل شرایط او خپل نیچر دا فرض کړي چې دا دلته کم دی او نظام هغه فرض کړي چې په جنت کې دی. د دې داسې مثال دی لکه یو مایع چې هغه څو پورې مایع دی. یو مایع ته دا ویلی شي چې تا نه مرغۍ جوړو، نو مایع وایي چې یاره زه ما نه چې مرغۍ جوړه شي نو زه خو د اوبو نه بغیر نه شم زما ګزاره کېدی، نو زه به په دې هوا کې څنګه ګرځم. یا مرغۍ ته ویلی شي چې موږ به ستا نه مایع جوړ کړو، ته به ټول عمر په اوبو کې دننه. نو مرغۍ وایي چې زما خو به دا بڼې ټولې لمدې شي او زما خو به دا وزر هم ټولې لمدې شي او زه به سا څنګه علمه. نو دا به د هغه بېوقفتوب وي.
چې تا نه د اوبو مې جوړی نه بیا به تعالی د اوبو خاصیات درکوي چې د مې نه د هوا مرغې جوړی نه بیا به د هغې دپاره د مې هغه خاصیات نه بیا به د هغې دپاره د هوا د الوتو هغه خاصیات هغه له ورکوي دا چې دنیا کې دا نورې خبرې خو پرېږده چې په جنت کې الله تعالی وایي چې زړېدل به پکې نه وي نو په دنیا کې ته دا منې چې زړېدل پکې نشته دا کېدای شي دنیا کې به څوک زړېږي نه تاسو ته پته ده اوس ساینس په دې خبرې څه سوچ کوي چې یاره داسې عمر داسې څه دوایي مونږ ایجاد کړی چې سړی ټول عمر ځوان وی او بالکل نه بوډا کېدی او نه بیمارې دی دا خیال استو محال استو جنون داسې یو لیونتوب دی دا په دنیا کې ځان له جنت ګوري دنیا کې جنت نشته دا تصورات چې سړی کوي چې رشي دا به هلته څنګه چلي نو ته دې غم مه کوه چې څنګه چل بی دا الله تعالی ته پرېږده چې څنګه چل بی دا ذمہ داری د الله تعالی ده چې هغه بیا تعالی هلته خوشاته ته ویل به هلته تعالی خوشحالي در کوم اوس دا چې تعالی به څه خوشحالي در کوي نو دا خوشحالي ستا په تصور کې اوس نشته ته به دې نه پوهېږې تا ته ما یو مثال بل ورځ ویلی یو ورکوټی ماشوم چې تا ته وایي ماله ګاډی والا او ماله بال والا او ماله موټرګۍ والا او ماله هلیکاپټر دا د لوبو څیزونه ماله والا او ته ورته یې پرېږده ما زه به دله واده م وکړمه نو هغه به یې واده ځان له وکړه ماله یې مه کوه نه په دې نه پوهېږي چې دا څه وایي لکه د هغه عمر داسې نه دی په داسې حالت کې نه دی چې په دې خبرو پوهېږي داسې ما او تا د هغه نه ډېر زیات په هغه ناپوهۍ په حالت کې یو د الله تعالی په مقابله کې لہذا دا خبر ستا ذمہ داری نه دا الله تعالی ته پرېږده ایمان بالغیب په نالیدلې باندې د الله تعالی په خبره باندې اعتماد کول د الله تعالی په خبره اعتماد او داسې اعتماد پې وکړه چې هغې باندې ته داسې اعتماد وکړه چې هغې سره شک نه وي د هغې سره څه ریب او څه تردد نه وي ورسره که ته د الله تعالی خبره ته داسې ووایې چې یاره کېدی شي دا هم ټکي و کېدی شي دا نه 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 مؤمن دې ته وایي چې هغه ایمان راوړي نو ثم لم یرتابو بیا د هغې سره شک نه یو ځای کوي نو ایمان سره به شک نه یو ځای کوي د دې وجې نه خو دا ایمان بالغیب د الله تعالی په نزد ډېره لویه مرتبه ده حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی یو شاګرد ورته وایي وایي تاسو په دې خپلو سترګو نبي علیه السلام ولیدو ویاو وایي تاسو به د نبي علیه السلام خبرې اورېدې ویاو وایي یاره زه خو به د قیامت په ورځ یو شکایت کوم څه شکایت به کوې زه به یم چې خدای پاکه چې دې خلکو پیغمبر علیه السلام لیده په خپلو سترګو نه مونږ ته به هم دا مقرره کړې وې مونږ به هم نبي علیه السلام په خپلو سترګو لیدلی وې مونږ به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې اورېدلې وې وایي دا خو به مونږ شکایت کوو نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د هغه د پوهې دپاره وایي بیا خو به مونږ هم یو شکایت کوو وایي ته به څه شکایت کوې وایي مونږ به دا شکایت کوو چې تا خو پیغمبر علیه السلام په خپلو سترګو لیدلی نه دی او ایمان دې پرې راوړو نو ستا د ایمان چې کوم مقام دی نو د دې دپاره به زه هم شکایت کوم چې دغه مقام ما ته ولې میلاو نو چې ما خو نبي علیه السلام په خپلو سترګو لیدلی او ایمان مې پرې راوړو او تا لیدلی نه دی او ته یې منې نو دا تا ته چې کوم مقام میلاو دی نو دغه خو ما ته هم نه دی میلاو او بیا د هغه د پوهولو دپاره ووایي چې تا ته پته ده دا خبره خو هم ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې دا مقام خلکو ته میلاو چې نبي علیه السلام یې په خپلو سترګو لیده او خبرې وله اورېدې خو په هغه زمانه کې ګوره ایمان ساتل ډېر ګران کار هم و او بیا ورته یو واقعه بیان کړه چې نبي علیه الصلاة والسلام د خندق په موقع دا ووایي چې څوک شته چې د دې کافرانو د دې کیمپ نه خبر راوړي هېڅ څوک پانسېده بیا یې څوک شته چې د دې کافرانو د کیمپ نه خبر راوړي بیا څوک پانسېده بیا په درېیم ځل نبي علیه السلام یې حذیفه پاسه یو روایت کې راځي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویلي دا حذیفه رضی الله تعالی عنہ ولېږه ورته یې پاسېده ما وی د خدای پیغمبره دعا راته وکړه وی سخته یخني وه چې په لاره روان وم داسې خولې رانه بهېدې لکه د اوبو په ډنډ کې چې ناست یم دا ډېر ګران کار و وی ورغلم د هغوی کیمپ ته وی قدرتي طور باندې هغه ابو سفیان میټینګ راغوښتی او هغلته ورننوتم تیاره وه وی چې تیاره وه وی هغه وی چې یاره زما شک دی چې څوک راننوتی دی څوک د مسلمانانو جاسوس راغلی دی لہذا هر یو سړی د بل نه تپوس وکړي چې څوک وی مخکې د دې نه چې زما نه چا تپوس کړی وی وی ما د یو سړي لاس ونیو وی ما وی چې هلکه څوک یې وی ده وی زه خو فلانکی یم وی ما آواز وکړی هلکه زما په خوا کې چې دا دی دا خو فلانکی دی هغه ته مې دا موقع ورنه کړو چې زما نه تپوس وکړي دا ذهن استعمال غواړي څوک چې د یو مقصد او د یو مشن سره مخلصي هغه د هغې لپاره لارې راوباسي
او بیا د هغې نه بعد وی ابو سفیان وی چې یاره خبره ډېره زیاته اوږده ده او یخنیم ډېره زیاته ده او سامان هم کم دی او هغه نور بنو قریظه را سره دوکه مو کړه او سیلې هم ډېره زیاته راغله او طوفان هم راغی وی یاره چې د چا وس کېږي نو بس زه خو دنه لاړم او هر سړی مکې ته ځان رسوی او نبي علیه صلات وسلام ته رالم او خوشخبري مې ورته واوروله او سار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکتل نو میدان خالي و. نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ وایي د نبی علیه السلام په زمانه کې ګوره د ایمان باندې پاتې کېدل لا ګران کارم و، فایده هم ډېره زیاته وه، خو د هغې د مخالفت او د هغې د هغه ناقدرۍ نقصان هم ډېر زیات و. مونږ خو دا وایو که نه لکه چې کوم خلک پرې حرم کې دي مونږ ورته دې ځای نه دعاګانې کوو چې خدای حرم لمبوزه مدینې لمبوزه، خو ډېر خلک پرې مدینه او پرې حرم کې دننه دي هغوی ته دا توفیق نه دی میلاو چې هغه هلته ورشي او هلته عبادت وکړي. ډېر خلک داسې څنګه چې هلته د ورتلو او هلته د اوسېدو فایده زیاته ده، هلته د هغې د بې قدرۍ نقصان هم ډېر زیات دی. نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانو ته الله تعالی وایي چې من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. ګوره د پیغمبر بیبیانو ستاسو مقام خو ډېر لوی دی، او که تاسو غلطي وکړه نو بیا د نورو په مقابله کې ستاسو سزا هم ډبل ده. بهرحال خبره مې د ایمان بالغیب کوله. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي بالغیب په نالیدلي ایمان. د مشکات کې په د آخري باب صفت هذه الامه کې دا حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کاش چې ما خپل رونه لیدلي وې، ما خپل رونه لیدلي وې. صحابه کرام ته وی د خدای پیغمبر موږ ستا رونه یو که نه؟ وایي نه تاسو خو زما ملګري یې. نه د خدای پیغمبره ستا رونه څوک دي؟ وایي زما رونه هغه دي چې ستاسو نه به ډېر وروستو راځي، نه به یې زه لیدلی یم او نه به یې تاسو لیدلي او په ما به ایمان راوړي او په قرآن باندې به ایمان راوړي. زما رونه هغه دي. دا نبی علیه الصلاة والسلام هغې خلکو له چې په نبی په الله تعالی خو هر چا ایمان بالغیب راوړی دی، خو موږ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو قسم له ایمان بالغیب دی. زموږ نبی علیه السلام نه لیدلی دی او نه مو اورېدلی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغې خلکو ته چې په هغه باندې په نالیدلي ایمان راوړی هغه ته خپل رونه وایي. اوس د ایمان بالغیب مطلب څه شی؟ د ایمان بالغیب معنا دا ده چې د الله تعالی په خبره باندې اعتماد وکړي. تا کتلې نه ده، په سترګو لیدلې نه ده، تا غوږونو اورېدلې نه ده، ته ولې لاس وروړی نه شي. هغه څیزونه چې الله درته وایي دا ومنه، الله درته وایي دا ومنه. آخرت، جنت، جهنم، قیامت، د قبر عذاب. د قبر عذاب په باره کې ما یو ځل خبره کوله، دا په مخه کومه د پوهې دپاره. یو سړي ما ته وایي د دې نه وایي ته ما په دې قبر په دې عذاب پوهېږه څنګه زه ومنم؟ دا ورکوټی داسې قبر دی او دننه پکې دی او ته په دې کې تپوس دی او حساب او کتاب دی او بیا پکې خوشحالي او خفګان دی، دا پکې څنګه کېدی شي؟ نو ما هغه ته ووایي داسې درس و. نو ما هغه ته ووایي چې دا راته ووایه چې زما په دې وجود کې، زما په دې جسم کې فاسفور شته؟ وی آو. ما په دې کې چونه شته؟ وی آو. ما په دې کې آیرن شته؟ وی آو. ما په دې کې مالګه شته؟ وی آو. ما په دې درس کې داسې خلک ناست دي چې دا نه مني. دلته راشه او زما د دې ګوتې نه لږه غوندې مالګه راوباسه چې دا خلک یې وسکي، او لږ غوندې ته یو میخ راوباسه، داسې اوسپنه ته راوباسه چې ورکوټی میخ ته جوړ شي، او داسې لږه غوندې ته چونه راوباسه چې دا خلک یې ویني. وایي یاره جي دا خو په لیبارټري کې کېږي. نو ما ورته وایي دا قبر هم د الله تعالی لیبارټري ده، او ما یې که اوس وصیت لیکې نو چې اوس دې پکې 15 منټه کې دننه دننه دې ورته ورولېږو، خو د هغه طرفه جواب را لېږل ستا ذمهداري ده. دا قبر د الله تعالی لیبارټري ده، خو د دنیا لیبارټري چې ده په هغې کې او په دې کې دا فرق دی چې هغه تا نه پیسې غواړي، وایي راوړه چې زه دله ټسټ وکړم چې په تا کې دا شته او که نشته. او د الله تعالی لیبارټري دا ده چې الله تعالی وایي په ما اعتماد وکړه چې دلته دا شته، او د دې اعتماد په بنیاد باندې زه تاله جنت درکوم. دا جنت چې تاله راکوي په څه راکوي؟ جنت چې الله تعالی ورکوي دومره لوی نعمت چې الله تعالی ورکوي، خو په دې اعتماد یې ورکوي، په دې ورکوي چې ته به ما اعتماد وکړه. دا زه چې سویم دا درست وګڼه. که ته د خپل علم په بنیاد، د خپل ریسرچ په بنیاد یو خبره ومنې، دې ته ایمان نه وایي. زه دا مثال ډېر ورکوم. ما ته یاد دي موږ په سن 75-76 کې کشران هلکانو طالب علمانو په هغه زمانه کې به دا رسالې د المجتمع د مصر نه به شایع کېده، دا رساله به ما لوسته. نو دا په هغه زمانه کې غالبا د هندوستان وزیر اعظم مرارجي ډیسائی، نو د ډیسائی متعلق خبرونه به راتلل چې دی شراب نسکي. د هندوستان وزیر اعظم دی، هندو دی،
خو شراب نسکي. اوس دا راته ووایه چې مرار جي ډیسایي چې شراب نسکي، نو هغه ته به د شرابو په دې نسکلو باندې اجر ملاویږي؟ هغه مخې ته شراب پراته دي خو هغه نسکي. ته مسلمان یې، ستا مخې ته شراب پراته او ته یې ونسکې، تا ته به اجر ملاویږي. خو چې ډیسایي شراب ونسکي نو ډیسایي ته به اجر ملاویږي. تاسو څه وایئ چې اجر به ورته ملاوي شي که ملاوي؟ نه ملاویږي ورته. ولې نه ملاویږي؟ ته چې څکې تا ته اجر ملاویږي او چې هغه څکې هغه ته اجر نه ملاویږي. هغه ته نه انکار کوي وایم چې ته نسکې نو اجر ملاویږي، چې هغه نسکي نو اجر ورته نه ملاویږي. ځکه چې ته نسکې نو ته په دې وجه د شرابو نه انکار کوې چې د دې نه نیمه خواجر صحت دپاره فایدهمند دی او که نقصان دي. خو الله وایي حرام دي. زما په الله اعتماد دی. زه په دې وجه د دې نه انکار کوم چې الله تعالی حرام کړي. نو دا ته په الله اعتماد کې ډیسایي چې وایي زه شراب نسکم. ها جی نو هغه ته په دې باندې اجر نه ملاویږي. ولې؟ ځکه چې هغه د شرابو نه د دې وجې نه انکار نه کوي چې الله تعالی منع کړي دي. ولې الله تعالی یوازې شراب منع کړي دي، شرک نه دی منع کړی. نو شرک خو کوي، بت ته خو سجده لګوي. پته ولګېده چې هغه په دې وجه انکار نه کوي د شرابو نه، د الله د اعتماد د وجې نه پې نه کوي. په نالیدلې باندې د الله تعالی په خبره اعتماد کول چاو جنت مشتا جهنم مشتا. خلق وی مونږ ته په ساينټیفیک طریقه ثابت کړه. مولانا مودودی ته یو سړي ویلې و یاره جی دا خلق فلانکه خبره نه مني او عذاب قبر نه مني او دا نه مني، ماته په ساينټیفیک طریقه ثابت کړه. مولانا ورته وایي چې دا خبره برستو کو، دا راته وایي چې ایمان وایي څه شي ته. د هندوستان یو عالم دی غالبا چې مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله دی یا بل څوک دی، هغه ته یو سړی راغی چې دا په حدیث کې چې راغلی دي چې دا سپیل لوښی جوټه کي، نو دا په اووه ځله وینځئ، په یو ځل په خاورو باندې وینځئ، په دې کې څه چل دی؟ نو هغه ورته وایي چې په دې کې دا چل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې وینځه نو بس وینځه نو. هغه وایي نه نو ما پې پوهېږه که نه، وایي د ډېرو نه پوهه دغه ده چې پیغمبر علیه السلام وایي چې وینځه په خاورو. وایي نه په دې کې بس چلي. نو هغه پوه شو چې دې کې څه بیماري ده، د دماغو دا فریم لږ کوږ دی. نو ورته وایي چې په دې کې جراثیم دي او هغه جراثیم چې څو پورې د دې نه نه لرې شوي هغه په خاورو لرې کېږي. نو دی بیا ورغی تجربې پې وکړه، په سپي باندې لوښی جوټه کړو، بیا هغه په خاورو باندې وینځو چې بیا ورته وکتل نو چې بیا راغی ورته وایي یاره جي اوس پوه شوم. هغه وایي اوس هم نه پوهه، اوس نه پوهه. دې ته پوهې ته دې پوهې ته ایمان نه وایي، دې ته بس پوهه به ورته وایي خو دې ته ایمان نه وایي. دا چې ته په خپل سترګو، په خپلو دماغو، په خپل پوهه اعتماد کوې، نو بیا اجر هم د خپلو دماغو او د خپلو سترګو نه غواړه. ښکاره خبره ده. اعتماد په چا کې؟ اعتماد په الله کې، نو اجر د الله نه غواړه. که اعتماد په خپلو وسایلو کې، په یو سړي باندې کې، نو بیا اعتماد بیا اجر د هغه نه غواړه. که ته په خپلو سترګو اعتماد وکړې، ستا را سترګې خو غلطېږي، سترګې غلطېږي، تا را دماغ خطا کېږي. داسې انسان ته په دنیا کې معلوم دی چې هغه وایي چې زما سره دونه علم دی چې زه نه خطا کېږم. مونږ ته خو داسې انسان نه دی معلوم. دا دعوه که چا وکړه ستا په مخ کې چې هغه د څه د دنیا د کم یو څیز علم هغه لري او هغه وایي چې نه ما سره داسې علم دی چې په دې کې خطایي نشته، هغه دې مونږ ته را مخامخ شي چې دی وایي چې څنګه دته په کوم بنیاد باندې دی دا دعوه کوي چې زه نه خطا کېږم. د الله سره داسې علم دی چې نه خطا کېږي. الله تعالی وی لا یضل ربی ولا ینسى، لا یضل ربی. ووایه خلکو ته چې زما رب نه خطا کېږي، ولا ینسى او نه ترې نه هېرېږي. نو د هغې رب په خبره باندې اعتماد کولو ته وایي.
دا بل خبره ده چې د ناپوهه خلکو د پوهولو د پاره سره دلایل وای، د ناپوهه خلکو د پوهولو د پاره سره دلایل وای، د غیر مسلم خلکو د مطمئن کولو د پاره دلایل را پیدا کړه. دا نه چې مرا پیدا کړه، دلایل را پیدا کوي خلق دلایل وای لري لپاره. عقلی دلایل نه بغیر کار نه کی، عقلی دلایل نه بغیر کار نه کی. عقلی دلایل به وای زګه چې کله کله تانه او سره تاسو کوي نو هغه ایمان نه لري، نو ته مطمئن کې. دا بل خبره ده چې هغه په دې مطمئن کې چې نه ضروري نه ده چې 100% پاره خبره مطمئنه خبره به الله تعالی تسپاره. دا توکل علی الله چې توکل علی الله څه مطلب؟ یعنی کار به الله تسپاره، ځان به الله تسپاره، لہذا اعتماد په الله باندې کول. دا نه چې د خبرو د پاره عقلی دلایل نشته، د خبرو د پاره عقلی د هر خبره د پاره دلایل شته، خو د چا عقل هغه ته رسي او د چا عقل هغه ته نه رسي. ډېرې خبرې داسې چې د انسان عقل نه هغه بالا دي، د انسان د عقل نه بالکل اوچتې دي. د دې وجه نه قرآن او سنت دا خبره وکړه، الله تعالی دا خبره وکړه چې اولنی شرط د ایمان دپاره دا دی چې الذین یؤمنون بالغیب. ته به د منلو دپاره دا شرط نه لګوې چې ما ته به ساینټیفک طریقې سره ثابتې نو هله به زه منم، بلکې الله ته به ځان سپارې. صحابه کرامو کې لوی کمال خدا وکنه. دا ما او تا چې نن وایو چې معراج څنګه وشو، نبی علیہ السلام اسمان ته څنګه لاړ، او ماده میټیریل میټر په دا داسې قوت کې چې هغې د هغه انرژي نه زیاته تیزه سفر څنګه وکړو. موږ د دې خبرې اوس دا لګیا یو په دې باندې خلک لګیا دي خپل دماغ وایي دا څنګه ممکنه ده، او بیا څه خلک وایي نه ممکنه ده چې دا بل ورځ ثابته شي دا ممکن. نو ته اوس لګیا یې په دې باندې خبره کې. او صحابه کرامو ته چې نبی علیہ السلام وایي، صحابه کرامو وایي ټیک ده موږ منو، دا د الله تعالی فعل دی، د الله تعالی کار دی. یو صحابي راځي نبی علیہ السلام ته وایي ای د خدای پیغمبره دا تیار جنگ روان دی چې زه جنگ وکړم او زه شهید شم نو ما ته به څه میلاو شي؟ نو نبی علیہ السلام وایي ما ته به وایي تا ته به جنت میلاو شي. وایي ته په دې باندې یقین ساتې چې ما ته به جنت میلاو شي او زما ګناهونه به معاف شي. او زه په دې یقین ساتم. ورغی او جنګېده او شهید شو. بس سیده صفا خبره. مدینه منوره کې شراب چې کله حرام شي او سړی تللی یو صحابي او د خپلو ټولو پیسو شراب یې راوړي، څومره پیسې چې ورسره وي دا د ټولو شراب اخیستي. چې مدینې ته رانږدې شي چا ورته ووایي چې مدینې ته شراب یو نه سي، شراب خو بند شوي دي. لرې په یو غونډۍ باندې د شراب هغه مټکې او هغه ګوډي موډي چې هغه څه هغه چمړې هغه څیزونه چې هغه څه ورته وایي ګوډۍ ورته وایي او یا ورته هغه مشکیزه هغه هلته به یې ښودي. او راغی مدینه منوره، نبی علیہ السلام ته د خدای پیغمبره شراب بند دي. وی آو وی ما د ټولو پیسو شام ته تللی وم او څونه سرمایه چې را سره وه په ټولو پیسو مې شراب اخیستي دي او دې سره څه وکړم؟ نبی علیہ السلام یې توی کړه. دی ښه داسې زمونږ استادو به شانته به چې توی کړم نو زه به څه خورم؟ زما خو دې بیړه غرقه کړه بداره، ما خو د حرامو حلالو نه مخکې راوړي نو اوس ما له اجازت راکړه چې بېرته شام ته ویسم خرڅ به یې کړم، په کافرو به یې خرڅ کړم. او دا چې زه توی کړم دا به زما ټوله سرمایه ډوبه شوه، زه به څه کوم؟ او کله کله پکې وایي دا اسلام یوازې زما لپاره دی. هغه صحابي بل لس د خولې نه وینېسته، سیده ورغی او چاړې راواغسته او هغه مشکیزې هغه په چاکو باندې والي او ټول شراب یې هلته توی کړه او خپل څادر یې په اوږه کړه او مدینې ته راغی. یو لس د شکایت په خوله باندې ونه وی چې آیا ردې دا مطلب د اسلام دی ته وایي چې بس زموږ سرمایې به ډوبېږي؟ دا دی ایمان بالغیب. داسې ایمان بالغیب جو نه چې دا تلل کې چې یاره پته نه لګي چې میلاو به شي که میلاو به نه شي. او زه یې دا منځونه به پکې کوو نه که آخرت کې رښتیا ردې حساب راغی نو زه په دې کې خو به هم څه حصه زمونږ وشي. ومن الناس من یعبد الله علی حرف، داسې طرف ته به ګرځي نو دا ایمان بالغیب نه دی. نو اولنۍ خبره خدا ذهن کې کېروه چې ایمان بالغیب الله کومه خبره کړې ده الله باندې به اعتماد کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کړې ده نو د پیغمبر په خبره به اعتماد کړي. قرآن خبره کړې ده نو د قرآن په خبره به اعتماد کړي. او د دې اعتماد په بنیاد باندې یا لکه خلک اعتماد کوي که نه کوي، ته به وایې دا خبره لکه زه نورم واضحه کړم. په دې دنیا کې څومره خبرې کېږي، ته په یو خبره کې مدعي
یا ته مداهله او تا سپریم کورټ ته خپله فیصله یوړه او سپریم کورټ ستا خلاف فیصله وکړه او بیا دې اپیل وکړو بیا هم ستا خلاف فیصله وکړه ته ما ته په دې پاکستان په باشندګانو کې داسې یو سړی وښایه چې هغه ته څوک دا حق ورکوي چې نه ما په دې پوهېږه چې تا دا فیصله زما خلاف څنګه وکړه اول به ما مطمئن که یاره جی وایي که خلک ته پوښتي کې یاره وایي کیس مې وبیله نو څنګه دی یاره پوهېږم بله خو بس ومې بیله نو بس ومې بیله آیا ته عدالت په دې مطمئن کړی چې تا په دې وجه باندې دا کیس وبیله ته په هغه ټولو خبره پوهېږې نه نو چې په دنیا کې د یو انسان فیصله او دې نه بغیر کار نه کېږي دا په دنیا کې داسې یو ملک تاسو ته معلوم دی چې د هغې ځای د سپریم کورټ او د هغې ځای د کورټ او د عدالت دا طریقه وي چې هغه به هر مدعي او هر مدعلی د الف نه د بې پورې په ټوله خبره پوهوي او په هغه به دا مني چې او ته پوه شوې چې تا ځکه وبیلله او ته پوه شوې چې تا ځکه وګټله داسې عدالت تاسو ته په دنیا کې معلوم دی دا خو د عدالت طریقه کار نه نه چې انسانان په خپل روزمره ژوند کې د کروڑونه اربونه انسانان په بېشمېره ملکونو کې په بېشمېره فیصلو کې حالانکه د ټولې دنیا فیصلې یو شانته نه دي د عدالتونو ولې د پاکستان او د امریکې او د عربو او د چین او د روس او د جاپان او د فرانس د عدالتونو ټولې فیصلې یو شان دي ټولې فیصلې بدلې په یو ځای کې یو عدالت یو شانته فیصله کوي په بل ځای کې دغه کیس کې عدالت بل شانته فیصله کوي او چې کوم ځای کې عدالت هغه فیصله د فرانس عدالت یو قسم فیصله وکړه د جاپان هغې بل شانتې وکړه د پاکستان هغې بل شانتې وکړه خو د پاکستان باشنده دا ونه وي چې هلکه په فرانس کې خو د دې کیس بل شو زه دا نه منم ما پې پوه که یا تاسو خپله ټوله فیصله یوه کړئ او د الله تعالی فیصله په ټوله دنیا کې یوه ده او د الله تعالی په باره کې چې هغه خالق دی هغه مالک دی ته بنده ته خو د سپریم کورټ بنده خو نه یې که نه پیدا کړی خو یې ته نه یې که نه هم ستا غوندې انسانان دي هم خطا کېږي نو چې څوک خطا کېږي او ستا غوندې انسانان دي په هغې باندې خو ته ایمان بالغیب راوړې او چې څوک نه خطا کېږي او خالق دی او مالک دی او رازق دی او رب دی او بادشاه دی د کائناتو او ظلم نه کوي چا سره زیاتی نه کوي د چا د فایدې او د نقصان سره څه ذاتي وابستګي نشته د چا په ذاتي فایده کې څه فایده نشته او د چا په نقصان کې څه نقصان نشته د هغه رب په فیصله باندې ته وایې نه ما پې پوه که نه راته یې زه دې پرې پوهې ومنه که منې ومنه که نه منې مه منه چې منلو دپاره دغه انعام تیار دی او د نه منونکو دپاره دغه جهنم تیار دی دا ځکه الله تعالی وایي چې بیا د نه منونکو دپاره ته به ما اعتماد نه کوې د ځان غوندې په یو انسان اعتماد کوې او په ما اعتماد نه کوې نو دا شو د ایمان بالغیب مسله دا یو اصطلاح دې کې شک شبه نه ده پکار دویمه اصطلاح چې ده هغه د هجرت او د نصرت د دې لفظ دا هجرت او نصرت خلک غلط استعمالوي عام طور باندې خلک هجرت دې ته وایي چې سړی ګناه پرېږدي او نصرت دې ته وایي چې یو سړی د دین څه کار کوي یا د ده په خیال کې د دین کار کوي که په حقیقت کې د دین یو که د نه خو د ده په خیال کې د دین کاري نو دی د هغه سره لږه مرسته وکړي یا وله ډوډۍ ورکړي یا وله لار وښیي یا وله شپه ورکړي نو دی دې ته هجرت او نصرت وایي حال دا دی چې دا هجرت او نصرت د اسلام مستقل اصطلاحات مهاجر هغه چاته وایي چې خپل وطن د دې وجې نه پرېږدي چې هلته په اسلام باندې عمل نشي کولی له خپل وطن سره مینه ده خو په دې وجه خپل وطن پرېښود او بل وطن ته لاړ چې په هغه بل وطن کې کم از کم د دې په نسبت باندې په اسلام عمل کول آسان دي دلته په اسلام عمل نشم کولی نصرت دې ته وایي چې د کوم ځای ته چې د هجرت وکړو د هغه ځای خلکو د ده سره د ده په دې دیني معامله کې مدد وکړو دله ځای ورکړو دا ځای ورکول دا خو قرآن آوو کې داخل کې والذین آووا ونصروا ځای وله ورکړو ونصروا بیا د هغې خلکو مدد وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مهاجرین او انصار دوه ځان له مستقلې ډلې وې مستقلې ډلې تر اخره پورې وې خو د دې ډلوالي معنا دا نه وه چې که نه د یو بل نه مفادات دشمنانو او د یو بل نه مفادات راښکل یو سړي د خپل ځان د ډلې دپاره او بل نه هغه مهاجرین او هغه انصار د یو بل سره شیر و شکر خو د هغې باوجود پېژندلی کېده جدا جدا دا مهاجرین دی او دا انصار دی مهاجرین چې مدینې منورې ته راغله
انصار ورته خپل کورونه حواله کړ. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې د چا سره مواخات وکړو هغه ورته وی زما دوه ښځې دي که غواړې یوه ښځه هم تاله درکړم، دا کور او دا باغونه او دا مالونه هم در سره نیموم. هغه وی ستا په مال او په بچو کې د الله تعالی خیر او برکت پیدا کی، ما ته د بازار لار وښایه. صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو بل سره مواخات او ورورولي ورله قائم کړه. خدای باوجود هغه مهاجر او انصار. قرآن دا دواړه ځان له ذکر کوي. لقد تاب الله على المهاجرين والانصار. دا مهاجرین د درې آیاتونه دلته موږ د دې لپاره نقل کړي چې دا مهاجرین او دا انصار الله تعالی جدا نقل کوي. مهاجرین او دا غي بچی تر اخره پورې مهاجرین ګڼل کېدو، انصار او دا غي بچی تر اخره پورې انصاری ګڼل کېدو. خلق وینا مهاجر خو دې ته وایي چې ګناه پرې وي. یو حدیث هم نه پته او حدیث ما ته معلوم دی کہ پائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب. مہاجر چاہتا ہو چاہا گناہونا پریدی. دا حدیث کو ما ته معلوم دی خطیبہ مطلب نہ پوئے گی. پاگی کہ دام ہوئی نبی علیہ السلام اگر طول حدیث ہوا ہے پاگی کہ دا ہوئی المؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واعراضهم. مومن چاہتا ہوئی کہ خلق خپل وینا او خپل عزت دا سره محفوظ وګڼي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه ته وایي چې نور مسلمانان داغه د لاس او د جبه د ضرر نه بچي. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. مهاجر چاته وایي چې غلطۍ او ګناهونه پرېږدي. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. مجاهد هغه چاته وایي چې د خپل نفس سره جهاد وکړي، د الله تعالی اطاعت ته راټینګ کړي. دا سلور خبرې دا په حدیث کې په صحیح حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي. او ته په دې باندې غور وکړه چې په دې کې څه فرمایي نبی علیہ السلام. مؤمن چاته وایي والمؤمن مؤمن چاته وایي من امنه الناس على دمائهم واعراضهم. چې د مسلمانان نه عام انسانانو وینه او عزت داغه د لاسه محفوظي. یعنی د چا مسلمان د چا انسان وینه ناحق نه تي کړي او د چا انسان بے عزتی نه کړي. تاسو ما ته وایي چې په هندستان کې هغه هندو چې خپل پوزه نشي پاکولای، ځان له ډوډۍ نشي پیدا کولای او په فوټپات باندې پلار او نکم پیدا دي او دیم پیدا دي او په فوټپات مړ دی ټول عمر بل ته لاس غځي او د هیڅ چا لاس ته غوای نه ده پاسولی. هغه مؤمن دی که نه دی؟ اخو بیا د دې حدیث مطابق مؤمن دی. ولې؟ ځکه چې مؤمن په دې حدیث کې هغه چاته ویلی شو چې امنه الناس علی دمائهم واعراضهم. چې د چا وینه نه تویوي او د چا بې عزتي نه کوي. غریب خو خپلې پوزې نه مټ نشي شړلی، هغه به د چا څه بې عزتي وکړي او د چا وینه به څه تویږي. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان چاته وایي چې بل مسلمان ته د خپل ژبې او د خپل لاس نه ضرر ونه رسوي. په دې برطانیه او په امریکا کې او په دې چین او روس کې بې شمېره په کروڑونو او په دې هندوستان کې او اما په پاکستان کې بې شمېره کافر داسې دي چې د هېڅ مسلمان ته د ژبې نه ضرر نه دی رسولی. خو نه خدای مني، نه قرآن مني، نه حدیث مني، نه آخرت مني. دته مسلمان وایو که نه به وایو؟ دا حدیث خو ته مسلمان وایي. ها جی په دې حدیث کې خدا لیکلي شوي دي چې څه مسلمان چاته وایي من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان دې ته وایي چې د ژبې نه او د لاس نه چا مسلمان ته تکلیف ورنه کړي. نو هغه هندو چې خدای نه مني خو مسلمان له تکلیف نه ورکوي. هغه هندو او هغه یهودي چې خدای هم نه مني او پیغمبر هم مني او آخرت هم نه مني او قیامت هم نه مني خو مسلمان له تکلیف نه ورکوي. دا مسلمان دی که نه دی؟ د حدیث مطابق خدا مسلمان دی. ته چې دا یو ټکی وی نو بل بیا د مهاجر معنا ته دا کې چې والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. مهاجر دې ته وایي چې غلطۍ او ګناهونه پرېږدي. دا راته ووایه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو مهاجر و، دغه غلطۍ او ګناهونه نه کول. خو معاذ بن جبل مهاجر و که نه؟ نه. وسید ابن حضیر مهاجر نه. حضرت سعد ابن عباده مهاجر نه. حضرت سعد ابن معاذ مهاجر نه. نو چې سعد ابن معاذ مهاجر نو، وسید ابن حضیر مهاجر نو، معاذ ابن جبل مهاجر نو، نو ولې دې ګناهونه کول؟ ته مهاجر دې ته وایي چې هجر الخطايا والذنوب چې ګناهونه پرېږدي. نو ولې حضرت معاذ ابن جبل ګناهونه کول؟ نه ګناهونه خو هغه هم پرېښودي وو. نو معاذ ابن جبل ته ولې مهاجر نه وې؟ دا مجاهد چاته وایي من جاهد نفسه في طاعة الله.
چې جهاد کوي د خپل نفس سره د الله تعالی بندګۍ ته راټینګي نو بس مجاهد نو ولدا چې کوم مجاهدین په صحابه کرام مجاهدین دي او قران وایي چې دا جهاد چا کړی دی نو هغه جدا دی او دا جهاد چې چا نه دی کړی هغه جدا دی لکه د بدر غزا له چې څوک تلیو او جهاد یې وکړو اخو هغه خو چې څوک نه وتلی نو هغه جاهد نفسه فی طاعت الله ولې هغه د الله تعالی په اطاعت کې خپل نفس سره جهاد نه کوي هغه د مجاهدین ویل کېده هغه غنیمت چې نبی علیہ السلام د بدر تقسیم او هغه پاګه چا تقسیم کړو چې چا ګناونه نه کول او د خپل نفس سره jihad کو که پاګه چا تقسیم کړو چې په بدر کې غزا کړو نو دا ته د کوم دا حدیث د معنی ته چا نه زده کړی نو اوس به ته چې خبره هوتا نورم ګرانه کړم زګه د تا ګرانه کړو تا خطا کړو نو ما وې چې د نورو دین کوی کوم لګ دا خبره ستا په دماغ کې چا چولې چې مهاجر دی ته وایي چې بس حجر الخطايا والذنوب ځکه چې بیا به دا بلم بیا دی باندې چې مؤمن دی ته وایي بیا یوازې ما ته مؤمنان نه یو هغه ټول اندوان چې بالکل هغه د چا ملاس ته غوا نه پاسي او پوزه خپل نشي پاکولی دا ټول اندوان مسلمانان دا ټول اندوان سړي مؤمنان دي ځکه چې امنه الناس على دمائهم هغه د چا وینه نه توي او د چا بې عزتي او ځان ډوډۍ نشي بیا راکولی د چا بې عزتي به څه مکتب وای چې اوس خبره بدله ما یو خبره دا چې دا په دې مؤمنانو کې مؤمن یادوي مؤمن ستوي چې الله مني رسول مني آخرت مني قیامت مني قرآن مني دا دعوه خو هر څوک کوي خو په دې مؤمنانو کې په حقيقي معنا کې مؤمن هغه دی چې امنه الناس على دمائهم واعراضهم مسلمان خو وایي چاته هغه مسلمان نه دی چې الله او رسول نه مني مسلمان خو وایي چاته چې هغه الله مني رسول به مني قیامت به مني آخرت به مني خو بیا په دې کې حقيقي مسلمان او یو دی اسی په نوم مسلمان نو چې حقيقي مسلمان دی نه پاګه کې بدا کمالي مهاجر وایي دی ته چې هغه وطن پریدي خو چا به وطن د اسلام د پاره پریخي او چا به وطن د کاروبار د پاره پریخي ولې په حدیث کې دا نه دی راغلی مهاجر ام قیس یو سړی ام قیس یو ښځه د هغې سره تعلق و ته ما سره نکاح وکړه نکاح به در سره وکړم چې مدینې ته هجرت وکړي نو هغه ویل د خره چې ټولو خلکو هجرت کړی زه به یې وکړم نو خلکو ته پته وه چې دغه د اسلام دپاره هجرت نه کوو د ام قیس دپاره هجرت وکړو نو صحابه کرام خو بس پینډاګی خلک وو بیا یې ورته وایي مهاجر ام قیس وایي دا د ام قیس مهاجر دی وایي دا د ام قیس دپاره هجرت کړی ښځې دپاره هجرت کړی نو ما او تا خو مهاجر هغه چاته وایي چې وطن پرېږدي د افغانستان مهاجر دي د بوسني هغه مهاجر دي د انډیا دا په کراچۍ کې چې دا مهاجر دي که نه دي نو ما او تا خو ته مهاجر وایو ځکه په 47 کې هلکه هجرت یې کړی خو واقعي دا ټول د خدای په نید په رښتیا هغه بورې والا پیر چې دی هغه په رښتیا مهاجر دی بورې والا پیر بورې والا پیر پېژنې نو دا بورې والا پیر وایي مونږ هم مهاجرین یو نو د مهاجر دپاره چې د الله تعالی په نظم باندې کم ثواب او کم اجر مقرر دی هغه د بورې والا پیر دپاره هم دی نه نه مو د مهاجر وایي د مهاجر اولاد دی خو آیا دا د الله تعالی په نظم باندې مهاجر دی که نه دی نو مطلب دا دی چې یو هغه حساب کتاب دی چې په دنیا کې خلک یو رجسټر لري هلکه په دنیا کې دا چې څومره پاکستان کې 99% خلک مسلمانان دي څنګه مسلمانان دي نو دا چې په رجسټر کې په مردم شماره کې دا نوم په شناختی کارت کې په پاسپورت کې په دې کې په دې کې په ډومیسایل کې په دې کې دا نوم د مسلمانانو په لیست کې دی دی که نه نو تاسو په ایمان ووایئ چې الله تعالی سره بل رجسټر دی هلته کې او که نه د پاکستان د حکومت پر رجسټر باندې د الله تعالی فیصلې دي چې د پاکستان په رجسټر کې کوم سړی مسلمان دی به مسلمان وي او چې کوم سړی مسلمان نه دی به مسلمان نه وي نه جي د الله تعالی خپل رجسټر دی دې احادیثو نه مطلب دا دی چې الله تعالی تا ته دا ښیي چې یو هغه رجسټر دی چې ستا په دنیا کې ته په هغې کې مسلمان ډکلیرې خو یو بل رجسټر دی هغې کې وګوره چې ته په هغه ځای کې ستا نوم په چا کې شامل دی کېدای شي په دنیا کې یو سړی په مهاجرو کې شامل وي هغه د الله تعالی په نسبت باندې مهاجر نه وي کېدای شي په دنیا کې یو سړی په مجاهدینو کې شامل وي ولې د نبي علیه السلام سره په ملګرتیا کې به ډېرو خلکو غزاګانې کولې یو سړی دی یو نوجوان هلک دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلی خدمت به کو سورلی به برابروله په هغې به زین برابرو هغه وخت کې یو غشی راغی او هغه پې ولګېدو
او خلکو خبرې شروع جنت مرغه ده جنت مرغه لا جنت ته ورسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نه تاسو ته پته ده وې صادر پټ کړو د غنیمت د مال نه د غنیمت د مال نه صادر پټ کړو او وانها لتلتهب علیه نارا اوس په د پاسه پروت دی صادر او لمبي وي او د پیغمبر علیہ السلام په مرګرتیا کې غذا کړی دا خدای باوجود ولې غزوه بنو المستلق کې د نبی علیہ السلام په مرګرتیا کې عبد الله ابن ابي غزا نه وتلېسه ولې عبد الله ابن ابي د نبی علیہ السلام په سپه اولنی سب کې به مانځ نه ولاړ نو په منګزار کې خو هغه شاملو یو روایت د تزین کې کینو ما چې دا خبره ته واضح شي عبد الله ابن ابي د غزوه مستلق په زمانہ کې یو مسله پیدا شو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عمر رضی الله یو غلام غالبا جهجاه دا غنمو او یو بل انصاری صحابي و دا په منځ کې جګړه وشو او بو باندې جګړه وشو انسانان دي ستاسو نمبر مخ کې د مادر پسې د استاد ډک شو ډک نشو دا بو کمال راکا وغیرہ داسې انسانان دي نو چې په دې باندې جګړه وشو هغه وخت کې هغه یو سړی مهاجرینو ته आवाज وکړو بل انصارو ته आवाज وکړو دینه خو غلطي جوړه شو بیا په دې کې عبد الله ابن ابي څخه خبره وکړه د نبی عليه السلام خلاف هغه سورته منافقین کې الله تعالی ذکر کړی چې دا وی چې دا کنګال خلق راغله او دا سپک غرق خلق راغله دا خدل تر سمالکان شو دلته سو خاله وسکو اسلامون ته رانیږي او په مونږ باندې او دا غړې وړې وی سپک خبره وکړي سپک سره سپک خبره کوي هغه د نبی عليه السلام په شان کې دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه ورته وی د خدای پیغمبره مال اجازه راکې د دې سړي نه سټوا نو حضرت عمر ته نبی علیہ السلام یو جواب ورکړ جواب ولدا ورکړ چې عمره دار ته ځکه اجازه نه در کوم چې دا سړي نه سټوا چې بیا با خلق دا خبرې کوي کرهت ان يتحدث الناس دا څه قسم الفاظ دا خبره نه غواړم چې زما متعلق بیا دا پروپاګاندا شروع شي چې ان محمدن يقتل اصحابه محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وجني اوس ګوره دا اصحابه نه مطلب دلته څوک دی عبد الله ابن ابي په خبره پوهیږي دلته نبی علیہ السلام د چا په سیاق او سباق کې جواب ورکاو حضرت عمر له د چا د مرګ په باره کې اجازه نه ورکاو دا عبد الله ابن ابي چې د دې عبد الله ابن ابي د مرګ اجازه ځکه نه در کوم چې خلق به بیا وایي چې ان محمدن يقتل اصحابه محمد صلی الله علیه وسلم خپل صحابه وجني نو په دې کې نبی علیہ السلام عبد الله ابن ابي ته صحابي وې کنه وې نو عبد الله ابن ابي ته صحابي مرتبه حاصله ته رضی الله عنه وې زه چې پتا ځکه عبد الله ابن ابي ته څوک رضی الله عنه وې نو لا سوچت کې نبی علیہ السلام ته صحابي وې نو ګوره یو هغه صحابي دی چې په مردم شماره کې صحابي دی دا د مدینه په مردم شماره کې صحابي راغله ځکه نه بظاهر موږ کيو کلمه ویلې ده نو مې عبد الله دی غزالم پکې راغله دی لیکن الله رب العالمین داغه مبارک وایي چې ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم چې او یا ظلمات وي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وی بخنو نه بخم چې او یا زلرانه د بخنه دعا وغواړي کنه نه بخم او دیسو ان محمدن يقتل اصحابه نبی علیہ السلام ته وی خلق به وی چې محمد صلی الله علیه وسلم مرګري وجني نو دا ما په خبر وس پوه شوي که پوه نشوي چې د الله تعالی رجستر د مهاجر او د انصار دي ته وی چې د دین مدد کړي ولې د مهاجر او د دین مدد نه کړي یا لکه ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د الله د دین مدد کړو کنه کړو چې کړو نو ته انصاری دي ته وی چې د دین مدد کړي نو ما د دین مدد خو ابو بکر صدیق کړو کنه ابو بکر صدیق انصاری او مهاجر د دین مدد کړو دا غیبه وجود ما مهاجر هغه نور چې هغه مهاجر نو انصاری معاذ ابن جبل او سعد ابن حذير او سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ هغه انصاریان او ته مهاجر دي ته وي چې ګناونه پریدي نو ما ولې هغه ګناونه کول ګناونه پریخو خدای به وجود هغه شو انصار نو دا خبره کول
ادې معنا دا ده چې په دې مهاجرینو کې د الله په نسبانه په حقيقي معنا کې مهاجر چې الله ول د هجرت اجر ورکړي دا هغه ده. دا څنګه ده چې دې جنا هغه کلی ته لاړم او دا کلی دې بل کلی ته لاړم او اخوا زمو دې خوا زمو یو ورځ مهاجر کېږم بل ورځ انصاری کېږم. هغه چې څوک مهاجر او ټول عمر مهاجر او چې څوک انصاریان او ټول عمر انصاریان. دا نوې اصطلاح خلکو جوړ کړ د اسلام هغه اصل اصطلاح مسخ کړي او دا غي په ځای باندې بیا نور څه دا غي وجه د اسلام هغه تصور د خلکو د دماغ نه اصل اصطلاحات او تصور د خلکو د دماغ نه وځي. که په دې مثالونو نه پوه شوې نه یو ساده مثال ورته بل یو ډرایور په لار رواني ډرایور او ګاډي چلی او په دې ګاډي کې معمولی باندې نقصان راشي او دې ودري کې بل ډرایور ته لاړ یاره جی په دې ګاډي کې دا چل راغلی اچ وګوري دا معمولی تار پکې وته دې مړه مې تم نبل سره وای یاره وای ډرایور دې ته نه وای ډرایور دې ته وای چې په ګاډي کې نقصان راشي نو هغه هم ټیک کوي نو هغه ته مصری وای نه ډرایور مطلب دا دی چې په نو ډرایور د اچا په مقابله کې چې ډرایوینګ ولا نه ورزي کنه په دې ډرایورانو کې ډرایور هغه چاته وای چې ډرایوینګ مولا ورزي کو چې په دې ګاډي کې سلک ډېر نقصان راشي نو هغه هم ټیک کوي. نو دا خبره چې خلک کوي نو دا د هغه چا په مقابله کې نه کوي چې هغه د دې موضوع نه بهري دا د هغه چا په مقابله کې کوي چې هغه په دې موضوع کې دن نه وي دیم ځان ته مسلمان وي دیم لا ځان ته نر وي نر دې ته وي چې داسې چلو کی نو دا نران د اجلادانو په مقابله کې خلک وي که په دې نرانو کې نران هغه چاته وي چې د نرتوب کار وکړي. نو دا شو د مهاجر او د انصار. یو بل اصطلاح د قرآن کې هغه دلته مونږ ذکر کړی ده هغه د فلاح. قرآن کې فلاح کامیابی ته د کامیابی لپاره په قرآن مجید کې ډېر زیات الفاظ دي د هغې بحث خو نه کوم ځکه چې دا خو د لغت بحث نه دی دلته کې تاسو هغه چې چا د عربی ژبې ډېر زیات جوور بحث ویلی نو هغه دپاره دی. د کامیابی دپاره قرآن ډېر الفاظ وایي. فلاح یو لفظ وایي فوز وایي ظفر وایي فتح وایي نو دا ټول الفاظ دي د کامیابی په معنا. خدا فلاح لفظ چې الله تعالی خصوصي طور باندې بار بار وایي قد افلح المؤمنون قد افلح من تزكى اولئك هم المفلحون. دا فلاح دا لفظ الله تعالی بار بار د کامیابی د پاره مؤمن ته وي. دا د دې څه مطلب نو وای د فلاح معنا هو کامیابی ده. خو تاسو ته پته ده چې اصل کې فلح شلولو ته وي لکه فلق چې شلولو ته وي. په دې عربی ژبه کې دا کمال دی چې کله کله د دې د الفاظو کې څه خاص چلی لکه مثلا هغه فعل چې د هغې فا کلمه او عین کلمه فا کلمه فای او عین کلمه لامی نو پای کې د جداوالی او معنا ده لکه فلقا لکه فلجا لکه فلحا نو په دې کې د جداوالی او معنا ده. فلاح زمیدار ته وایي زمیدار چې سړی یوه کوي کسان کاشکار دته ولې فلاح وایي ځکه چې دی دا ځمکه شلی دا یوه څه کار کوي د یوې څه کمال دی د یوې هم دا کمال دی چې هغه ځمکه شلی که نه نو دته په دې وجه فلاح وایي. قرآن کې چې الله تعالی د کامیابۍ ته دا فلاح ویلی دی د دې بنیادي وجه دا ده چې تاسو د دې زمیدار پرې تصور باندې غور وکړئ. زمیدار څه چل کوي وایي زمیدار اول خو زمیداري ډېر ګران کار دی. په پښتو کې زمونږ ماته یاد دي چې په خدای خبر په دریم جماعت کې که په څلورم کې به وه وایي دی ښه کار زمیداري او زمیدار غلې کري او ځمکه واړوي ړومبی او بیا کوي پکې خواري او داسې څه د زمیدارۍ په باره کې هغه یوه جغه او ماله رمبی او دا اوزار د زمیدار دي دا ګران کار دی. نو دا زمیدار دا خو د ځانه خولي ووړی جمع شپه ورځ کله به یې د اوبخور نمبر د شپې کله به د ورځې په سخته ګرمۍ کې به کله د تماکونه بچی ماتوي کله به په ګنو کې تلی کوي کله به ګوډ کوي پوهېږې په خبره په بټۍ کې چې هغه دننه مزدوري او هغه بټۍ دننه هغه چوکۍ موکې او بیا چې دننه پکې پاخه شي او هغه
اګریډ او څه شي، نو دا ډېر ګران کار دی او دا مسلسل یو محنت دی. دی په قلاره نه ناست، دی په قلاره نه کېږي، دی مسلسل محنت کوي. دی کله کري کله ریبي. پوهېږې په خبره؟ دا د مسلسل د شپې او د ورځې د محنت. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې قد افلح المؤمنون، کامیابي غواړې نو اول خو ګورې په دې ځان پوهې که ځانه به خوله وباسې. یو پیغام خو پکې دا دی، قرآن چې تا ته وایي کامیابي، نو په کامیابۍ کې کمال دا دی ځان نه به خوله وباسې. دویم کار څه شی دی؟ دویم کار دا دی چې دا زمیندار چې څه کوي نو د زمیندار بنیاد کار خو دا دی چې دی کرل ریبل کوي. دا کرل ریبل څنګه چل کوي؟ دی داسې چل وکړي چې د کره په کور کې مثلا یو من غنم پراته، یو من غنم ورکره پراته، او دی بیا لاړ شي هغه ځمکه هغه ولګي، هغه ایوک وتره شي، هغه بیا ایوکي، بیا هغه من غنم چې د سره تیار پراته او د جرندې ته وړیم شو او چې وړې ته کړي وې بېګاله بیا ته تودې تودې مزېداره ډوډۍ پخ کړي وې، لیکن هغه د یو من غنم راوالي او هغه په دې ځمکه کې وشیندي، یو کته بره داسې شیندل کوي که نه کوي؟ وی شیندي په دې ځمکه کې ور واچي او بوجه سان وایي او کور ته راشي. دا کار دې څنګه کوي؟ ځمکې ته غنم حواله کړه. ګوره د سره چې کوم نقد شی و که نه هغه دا حواله کړه، هغه یې واغست. که ماښام ته بچی تپوس وکړي چې یا بابا غنم دې څه کړه؟ وایي چې مې په ځمکه کې ور واچول. هغه ته وایي یا بابا دا ته څه عجیبه سړی، تا سره تیار نقد یو من غنم و نو دا به مونږ کره پراته وی او 1500 روپۍ من دی او تا یو ډول ته یې په ځمکه کې وشیندل. هغه ورته وایي نه بچیا دا خو به بیا غټ شي، دا به بیا راوخیږي، دا به بیا شنه شي، دا به بیا وږي ونیسي، بیا به دا یو غنم د یو دانې په ځای باندې ډېرې ډېرې دانې ونیسي، دا به بیا ریبو، نو دا به بیا ما یو غنم یو من یوړو او د دې من په مقابله کې به زه بیا که خیر شپږ میاشتې پس 10 منه کور ته راوړم. نو ګوره زمیندار څه کار کوي؟ زمیندار سره چې نقد کم شی دی هغه حواله کړي د چا په اعتماد باندې؟ د الله تعالی په اعتماد. الله به باران کوي، الله تعالی به آفتونه نه راولي، دعاګانې به کوو، الله به دا شینکۍ را زرغون کړي. زه به محنت کوم، زه به تې پیشوګۍ میشوګۍ لرې کومه، زه به دا کوشش کوم چې څوک یې رانه بې ځایه ونه ریبي، څاروي رانه ونه خوري، زه به وله وخت په وخت اوبه م ورکوم. خو راخیږي به دا به راخیږي به څنګه؟ دا به څوک راخیږي؟ نو بس الله پاک به راخیږي. نو ګوره فلاح دې ته وایي کامیابي. په تلي کې به یې نه زرغونی، په تلي کې زرغونول به نه غواړې. نقد چې تا سره کوم شی دی دا به ورکې. پرون دې ووی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. دا تا سره چې نقد څه دي دا به ورکې، بیا به انتظار کې. داسې نه چې هغه خلک چې قصې کوي که نه هم د امیانو نه مونږ اورو. وایي سړي په جومات کې تقریر کوه، عالم چې یاره څوک 1 روپۍ د خدای په نامه خیرات کړي نو الله ولې 10 روپۍ ورکوي. نو بیا د به وایي چې ټول ماښام به رښتیا 10 روپۍ میلاو شي، نو هغه بیا نه میلاوې ده، بیا خیر څه په دیکو میکو به چې ته میلاو شوي قصه به تاسو ته پته نو یې بیا په آخر کې مولوي صاحب ته وایي چې دا پکې وایه چې دیکې به پکې خوري. نو الله تا مسله نیمګړې کړې. نو دا خبره فلاح. زمیندار دا چل کوي، زمیندار داسې نه کوي چې نن یې وکرلې هغه نغدې چې څو پورې ځمکې ته ورچولې نه دي هغه پورې دته د یو په لس نه میلاویږي. بیا دا چې دا نغدې نن ځمکې ته ور واچوي نو بیا سبا هم نه میلاویږي. بیا د ریبلو لپاره ځان له وخت دی، بیا دا به کله میلاویږي؟ جي نه دا به ګوره غنم به په هل کې ریبو او دا بل به په پلانکي موقع کې ریبو او بل به په پلانکي موقع کې ریبو. داسې نه چې نن مې وکرل او سبا بیا د ریبلو دي. دې ته فلاح وایي. دې باندې بیا تصور کوه، بیا به دغه خپل شی چې تا ورچولی دی دا ایمان بالغیب دی. دا زمیندار نه دی، د زمیندار دا زمینداري، د کاشکار دا کاشکاري، دا د ایمان بالغیب یو بهترین مثال دی. دی په نقد ایمان نه لري، دی په غیب ایمان لري. دی په دې ایمان لري چې نقد ورکوم د هغې په بدل کې به بیا څه موده بعد نسیا چې څه شی راځي هغه د دې نه ډېري. نو دغه شان الله تعالی هم وایي تا ته چې قد افلح المؤمنون. ته مؤمنې نو د کامیابۍ لار درته زه ښیم. خو دا ستا غوندې دا ساده ساده ته خو ځان ته فلسفي وې، ته خو ځان ته ډېر لوی دانشور وې. خو دا بلکل شډل زمیندار چې څنګه چل کوي که نه نو د هغه نه خو ډېر مه ساده کېږه که نه چې ته نقدې نه ورکوې او د هغې په بدل کې بیا من بوجۍ نه وړې
چې ځمکې ته ور واچې او د لسو منو انتظار کې دا کار مه کوه. یا دا چې نن دې نیکي اډو کړې نه ده او سبا له بیا د هغې انتظار کوې او د هغې بدل بیا غواړې. یا دا چې تا چې ځمکې ته څه شی ور واچو د هغې بیا تپوس نه کوې. دا قرآن چې وی ولا تبطلوا اعمالکم، خپل عملونه مه بربادوه، خپل محنت مه بربادوه. نو دی خپل محنت بربادوي، ور واچولې دانې، خو بیا دې پسې د چرګانو یو سیل بوته او کره کره هغې په دې نوکو راوګنلې او ټول یې وخوړل، نو څه به زرغون شي. قرآن رسته وایي که نه دا صدقه هم نه مه بربادوه کله. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، نیکي چې وکړې نو دا بیا زباده مه که نه. دومره نیکۍ مې وکړې، داسې غذاګانې مې وکړې، دا چل مې وکړو، دومره نیکۍ مې وکړې، دا زما د لاسه دا دنیا آباده ده، دا روح روان خو زیمه و. نو دا خو مه کوه که نه، ته چې نیکي څه کوې خو د خدای لپاره کوه که نه. نو زمیدار بیا دا کوي، زمیدار د دې نه غافل نه دی. زمیدار بیا ګوري وخت په وخت ورځي چې کله بیا هغه شینکۍ را زرغون شي دی پې خوشحاله بیا خوشحاله بیا د هغې ګوډ او د هغې نه هغه بېځایه بېځایه بوټي موټي داتې لرې کوي، یعنې هغه خپل عمل د ضایع کېدو نه بچ کوي، د غلغدو نه هم بچ کوي. بیا چې کله وږي ونیسي کله به دې وږو ته بیا د شپې ورته کښېني چې د څوک یې رانه ونریبي. نو دا ټولې خبرې دعاګانې چې کوم شی کولی شي هغه خدای کولی شي. چې کله پر اسمان کې چې کله دی د غنم پاخه شي او پر اسمان کې وریځ ویني او خلک وایي خدای پاکه ګرمي ده باران، او دی وایي یاره جی غنم خو به رانه بیا بالکل تک تور شي، نو دا خو به بیا د خوراک نه وي. نو وایي دوا وکړئ چې خدای پاک لږ باران ونه کړي ځکه چې غوبل مې تیار دی. نو چې کومه خبره د ده په وس کې ده نو سره د بازار نه علي هغې باندې هم خرچه کوي، په خپله ورځي ګوډم کوي، خپل بچي ته هم وایي ورځه خیال یې ساته. بیا چې بالکل په کومه خبره وس نه کېږي بیا اسمان ته لاسونه اوچتوي، خدای پاکه زما خو دغه وس دی، خو خدای پاکه د طاقت را نه شي، چېرته تباهي را نه شي، چېرته سیلاب را نه شي، چېرته طوفان را نه شي، چېرته بې وخته باران ونه شي، چېرته چې په وخت باندې باران پکار دی چې څوک را نه شي. نو مؤمن دې ته وایي څه به په خپله کې، څه به د الله نه دعاګانې غواړې، انتظار به کې، او د دې نقد په ځای باندې به نسیه ورته سوچ کې. دا تا ته چا ویلي دي چې نقد غوره ده د نسیه نه؟ په دې باندې یو ځل مخکې ما خبره کړې وه، نقد د نسیه وایي نه، فانی او د باقي خبره ده، د نقد او د نسیه مقابله نه ده. په دې هم نه پوهېږي، د فانی او د باقي خبره ده. که د نقد او د نسیه مثلا دا زمیندار ټول سادهګان دي، دا ته چې څه خورې دا د عقل په نتیجه کې راغلي که دا د بېوقفتوب په نتیجه کې دا غنم شوي دي. دا چې نقد وایي خو دا یو من بوجۍ ورکړه نقده پرته وه که نه، په نسیه کې څه لپاره ځمکې ور اچول چې شپږ میاشتې پس به کېږي، دا خو نسیه کار و. نو دا نسیه کار ټول عمر کېږي نه. نو دا دویمه خبره ذهن کې کېنوه چې فلاح او کامیابی شریعت دې ته وایي. د دې کامیابۍ د دې لفظ نه ستا په دماغو کې د کامیابۍ یو انداز او یو تصور ورچوي، یو فکر ورچوي چې ته به کامیابي غواړې، خو د کامیابۍ انداز ګورې داسې دی، ښه داسې کامیابي غواړه لکه په دې طریقه چې دی. بله خبره په دې کې څه ده، دوه خبرې نورې. رب، مونږ رب نه پېژنو. مونږ رب چا ته وایو؟ مونږ رب صرف خالق ته وایو، الله پیدا کوونکی. د خالق په معنا باندې رب شیطان هم پېژني، شیطان هم الله تعالی ته رب وایي. وی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے زما رب ما له مهلت راکړه قیامته پورې. خو چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام الله تعالی ته رب وایي نو بیا خلک نه پرېږدي. عقبه بن ابي معيط یو ځل د نبي علیه الصلاه والسلام پرې مړی کې څادر واچو او دا څادر یې داسې تاوه په مکه معظمه کې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او د عقبه له داسې دیکه ورکړه. وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، یو سړی په دې ګناه وژنې چې هغه وایي زما رب الله دی. دا هغه خبره وه چې پرون تا په سورت مؤمن کې وویله چې د فرعون په دربار کې رجل مؤمن ویلي چې اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، یو سړی په دې ګناه وژنې چې هغه وایي زما رب الله دی. نو د نبی علیه الصلاه والسلام ګناه نوره سوه، د صحابه کرامو ګناه سوه. سورت حج کې الله تعالی فرمایي الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. دې د خپل کورونو نه او د خپل کلونو ولې ویستې شوي دي ځکه د دې ګناه دا وه چې دوی وایي زموږ رب الله دی. نو پته ولګېده
چې د رب الله رب کېدل معنا څه ده؟ د الله د ربوالي معنا دا ده چې الله بادشاہ ده. د دې معنا دا ده چې الله تعالی حاکم دی، د الله تعالی حکمرانی ده. څوک چې د مکې معظمې کافرانو چې ویلو چې زمونږ رب الله دی، نو هغې معنا دا وه چې مونږ رب الله دی، معنا مونږ الله پیدا کړي. خبره یې نه منو، حاکمیت یې نه منو، خو پیدا کړي. نو شیطان ته د هغې خبره هغه ربنا الله باندې وتاړو اسم نه وي. شیطان په خپله هم وایي د ما رب الله دی، چې شیطان الله ته رب وایي او حاکم هم ورته وایي، نو بیا خبره ولې نه مني؟ شیطان چې الله تعالی ته وایي چې ته زما رب یې، نو که د رب معنا د شیطان په نسبت باندې دا وه چې ته زما حاکم یې، ته زما بادشاه یې، نو د بادشاه خبره بیا خلک مني که نه مني؟ نو بیا به وله خبره منلې وی که نه، چې ورته وایي چې د آدم ته سجده وکړه نو کړې به وی. خو نه، شیطان وایي چې رب دې منم، خو په دې معنا د رب منم چې ته پیدا کوونکی، په دې معنا د رب منم چې ته روزي ورکې، په دې معنا د رب منم چې ته ډوډۍ ورکې، ته خلک رالویې او پیدا کوې. پاتې شو دا چې خبره منل. نه نه نه، خبره منل نه فرعون د خدای خبره مني او نه ابلیس مني او نه د مکې مشرکانو منله. د دې وجه نه جګړه په دې ربوبیت کې وه، جګړه په دې کې وه چې رب الله دی معنا څه ده؟ یعنی بادشاہ الله. رب د بادشاہ په نوم باندې په دې عربی ژبه کې هم د بادشاہ په معنا باندې راغلی دی. دا سیرت النبی د مشهور چې سیرت النبی د سیرت ابن اسحاق او د دې نه علاوه دا باقي د عام د سیرت کتابونه ګوره، په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واقعه ذکر شوې ده چې نبی علیه السلام د فتح مکې نه بعد کله بنو ثقیف ته کنه طائف ته، نو خلکو ته وی چې یاره مونږ له وسلې راکې، مونږ سره وسلې کمې دي، جنګ لزو وسلې کمې. نو صفوان زوی د امیه یو سړی دی، بیا وروسته مسلمان شوی. صفوان ابن امیه هغه هم د مکې یو ډېر لوی سردار، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی راشه او مال زغرې او وسلې او تورې دا راکړه. نو هغه ورته وایي اغصبا یا محمد صلی الله علیه وسلم، د خدای پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په زور رانالې، ځکه د حکومت دی نو راغلی دلته اوس اختیار ستا دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي لا بل عاریة مؤدات، رای کراله او بیا به دله واپس کوم. عاریت څنګه چې په پښتو کې د عاریت دپاره یو لفظ نشته، موږ ته یې په سوال یې راکړه بیا درکړو. انګریزۍ کې باروینګ څه ته وایي، باروینګ مین دا چې مال دا شی د استعمال دپاره راکړه بیا تاله در کوم، دې ته عاریت وایي. عاریة مؤدات، رای که بیا به یې درکړم. نو هغه زغرې ورکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12,000 کسان روان دي لاړه بنو ثقیف چې ګوري نو صفوان زوی د امیه هغه هم د کور نه خپلې زغرې او تورې او غشي او لیندې راواغېسته او د جنګ جامې واغوستې او زغره یې وتړله او ځان یې جنګ ته تیار کړ، روان دی. چا ته تپوس وکړو، وی صفوان څه کوې؟ ته هم جنګ له تیار یې؟ وی ځم که نه د ثقیف طرف ته روان یم چې محمد کوم طرف ته تللی دی صلی الله علیه وسلم. وی ښه ولې ته مسلمان شوې؟ وی نه مسلمان خو نه یم. نه وی د چا د طرف نه به جنګېږي؟ وی د محمد د طرف نه به جنګېږم صلی الله علیه وسلم. وی ښه د هغه مشرکانو خلاف، د هغه خپلې عقیدې خلاف، د عقیدې د مخالفینو سره به د عقیدې خلاف جنګېږي؟ وی او وی ولې؟ نو هغه وخت کې هغه یو جمله ویلې ده، وی لأن یربني رجل من قریش احب الی من ان یربني رجل من ثقیف. وی هلته به د قریشیانو او د ثقیفیانو جنګي، که دا جنګ قریشیانو وګټو نو په دې وطن په دې حجاز به بیا د قریشي سړي حکومت چې محمد دی صلی الله علیه وسلم، او که دا جنګ محمد صلی الله علیه وسلم وبیله نو بیا به په دې مونږ په دې مکه او په دې خوا او شا به بیا د ثقیفیانو حکومتي. نو زما په نسبت باندې ما چې سوچ وکړو نو لأن یربني رجل من قریش، چې زما بادشاه د قریش یو سړی دی محمد صلی الله علیه وسلم، هر څه چې دی خو زما قریشي خو دی که نه، زما د کلي هم دی او زما د قبیلې هم دی. نو لأن یربني رجل من قریش، چې زما بادشاه د قریش یو سړی، احب الی من ان یربني رجل من ثقیف،
دا زما دپاره د دې نه ډېره غوره ده چې په ما د سقیف سړی حکمراني دا نیشنلسټ و که نه خو زما د ده په دې خبره کې مطلب دا دی چې ده دا رد دا لفظ د څه دپاره استعمال کړ د حکمران دپاره استعمال کړ رب بادشاه وایږي په خبره باندې رب بادشاه ته وایي وایږي په خبره د عبدالمطلب چې د نبي علیه السلام نیکه و د نبي علیه الصلاة والسلام د پیدایش په کال چې کله هغه ابرهه راغی او په مدینه مکه باندې حمله کوله او بیا د عبدالمطلب اوښان ونیول او دی ورغی او هلته چا ورته ووایي چې یاره د مکې ډېر لوی غټ سردار راغی نو دی ورته د خپل تخت د راکوشو په ځمکه ورته کېناست ابرهه ورته وایي چې ستا څه کار دی وایي زما اوښان تا نیولي دي هغه وایي ګوره ما ته دونه لوی سړی ښکارېدې چې زه ستا دپاره د تخت نه راکوشم او ته دومره لوی سردار وې او ما ته چا ستا ډېر صفت کړی و خو ته خو ډېر ورکوټی سړی وی ولې وی ته د خپلو اوښانو ایله تپوس کې زه راځم ستا دا کور ورانوم دا بیت الله دا کعبه ورانوم او ته ما ته وایې زما اوښان را پرېږده نو عبدالمطلب ورته په هغه وخت کې د نبي علیه الصلاة والسلام نیکه هغه ورته یو جمله ویلې ده څه جمله یې ورته ویلې ده وی انا رب الابل زه د اوښانو مالک یم وللبیت رب یحمیه او د دې رب څوک مالک شته هغه به د هغې حفاظت کوي نو مالک د کائناتو مالک نو چې مالک یې وي نو حکم به پکې د هغه چلېږي که د بل چا به پکې چلېږي رب مالک ته وایي رب بادشاه ته وایي رب حکمران ته وایي دا د پالون کې معنا دا خو د دې یو معنا ده د دې نه علاوه دا باقي معنی په دې قرآن مجید کې زده کوي یو بل لفظ دلته زده کړه عبادت عبادت څه ته وایي عام طور باندې خلک د عبادت معنا پوجا پاٹ بس سجدې لګوا سر په ځمکه ولګوا را مدد شو ته ووایا د هغه په نوم منښته وکړه د هغه نه دعاګانې وغواړه دوه آیاتونه دلته ما نقل کړي دي چې په هغې کې الله تعالی یو آیت کې سوره یاسین کې وایي الم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان د آدم بچو تاسو ته ما نه ویلې د شیطان عبادت به نه کوئ تاسو دا څوک سړی معلوم دی چې د شیطان په نوم یې 5 روپۍ ورکړي خیراتي تاسو ته داسې څوک معلوم دی چې د شیطان په نوم یې بت جوړ کړی او هغه ته سجده کړي اوس خو ګورې داسې خلک را پیدا کېږي رو په دې اردن کې یو څو میاشتې مخکې داسې خلک را پیدا شو په سعودي کې داسې خلک حکومت ونیول چې هغې د شیطان په نوم باندې ځان څه شیونه جوړ کړي وو 100 جینکې وې او هغې هلته د شیطان په نوم باندې د عبادت څه طریقې جوړې کړې وې دا اوس داسې دا د دجال بالکل هغه اخرنی هغه د هغه د عروج هغه او د هغه د قریب د خروج هغه دور بالکل گویا کې هغه سټیج تیاریږي نو دا ناشنا ناشنا خبرې پکې را پیدا کېږي نور په حقیقت کې په دنیا کې د شیطان داسې عبادت چې هغه په زړه کې د هغه تعظیم کوي دا چا کړی البته خبره یې ونه منلې ده ځکه په هغه دویم آیت کې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي چې یا ابت لا تعبد الشیطان ای پلاره د شیطان عبادت مه کوه نو د ابراهیم علیه السلام پلار د شیطان عبادت کو څنګه د شیطان عبادت هغه د بوتانو عبادت کو یعنی د شیطان خبره منله نو د چا خبره منلو ته څه وایي عبادت د دې وجه نه لسان العرب د ابن منظور افریقی د لغت یو مشهور کتاب دی 15 جلد کتاب دی د عربی د لغت هغې کې هغه وایي د عبادت معنا څه ده وی العبادت الطاعت عبادت غیر مشروط اطاعت ته وایي چې بس د ده خبره دلیل دی د ده د خبرې لپاره دلیل ته حاجت نشته که دا یو سړی وي نو د هغه خبره داسې منل چې د ده د خبرې لپاره د الله او رسول سنت ته حاجت نشته دا هم د هغه عبادت دی او که دا ګڼ خلک وي او که دا یو کونسل او د هغې خلک په دې وجه خبره مني چې د دې خبره به د ټول نه لویه ده او د دې د خبرې لپاره د الله او د الله د رسول د خبرې سنت ته حاجت نشته نو دې ته عبادت وایي که د الله او د الله د رسول د خبرې په دې حدودو کې دننه د چا خبره منلی کېږي نو بیا خو قرآن مونږ ته وایي د پلار او مور خبره منه ښځې ته وایي د خاوند منه بچي ته وایي د پلار او مور منه کشرانو ته وایي د مشرانو منه مونږ ته وایي د اولو الامر منه خدا د الله او د الله د رسول په مقرر کرده حدودو کې دننه او چې د الله او د الله د رسول د حدودو نه آزادي نو د یو سړي عبادت کول هم شرک دی او د ګڼو خلکو عبادت کول هم شرک دی دا موضوع بیا لږه غوندې پیچیده ده
او دلته موږ راوړې نه ده کني په دې باندې بیا چرته موږ بحث کړی وی دا به چې ته به بله بقشي خو ما ته صرف اشاره وکړه خلک وایي مغربي جمهوریت کفر دی نو ما یې ولې وی د ګڼو خلکو خدایي کفر دی ما د یو فرعون خدایي هم کفر دی ګڼو ولږ ته پکې کم حاجت دی ته ولې د ګڼو هغه مخالفت کوې د یو د هغې نه کوې ولې د یو خدای منل د الله نه بغیر د یو سړي منل جایز دي نو بیا خو فرعون ګڼو که فرعون هغه نظام د جمهوریت و که شهنشاهیت نو فرعون ولې کافر و بیا هلته خو جمهوریت نه و و د الله د حدودو نه چې آزادي نو که یوي نوم شرک دی او که ګڼي نوم شرک دی او چې د الله د حدودو پابند دي نو چې یوي نوم شرک نه دی او چې ګڼي نوم شرک نه دی دا مې ورته په لنډه خلاصه کې ویله باقي هغه موضوع خو ډېره زیاته تفصیلي ده خو دلته مونږ هغه موضوع یې ښودې نه ده د دې وجې نه په هغې بحث نه کوو دا آیاتونو ته غوږ کېږئ بسم الله الرحمن الرحیم دا ایمان بالغیب اولنی شرط دی د قرآن نه د فایدې اخیستو دپاره الذین یؤمنون بالغیب متقیان هغه کسان دي چې ایمان بالغیب لري ویقیمون الصلاة او مونځ قایموي ومما رزقناهم ينفقون او چې مونږ له ورکړي دي نو د هغې نه خرج کوي دا بل آیت ان الذين يخشون ربهم بالغیب بشکه کسان چې یریږي د خپل رب نه پناه لیدلي یوازې د خلکو په مخ کې ته نه یریږي پټ ځای کې ته هم ځان له یریږي لهم مغفرة واجر کبیر دې دپاره بخښنه ده او ډېر لوی اجر دی بل آیت د مهاجرین او د انصارو خبره مې درته وکړه چې مهاجرین ځان له خلک دی انصار ځان له خلک لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار بشک الله تعالی توبه قبول کړه د رحمت توجه وکړه په مهاجری په پیغمبر باندې او په مهاجرین او په انصار وګوره دا دواړه ځان له ذکر کړل اگر چې د دې مفادات د یو بل سره ټکراو نه و د یو بل خپې نه راخلي دا خو د یو بل سره شیر او شکر مینه خو د هغې باوجود جدا خلک الذين اتبعوه في ساعة العسرة چې هغه ورسره تابع وو هغه چې د پیغمبر علیه السلام اتباع یې کړې وه په سخت ساعت کې دا د تبوک غزا یاد من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم پس دا هغې نه چې قریب وه چې کاږه شوي وې زړونه د یو ډلې په دې کې ثم تاب علیهم بیا الله تعالی دې نه توبې توفیق ورکړو ځکه چې انه بهم رؤوف الرحیم الله تعالی په دې خلکو باندې مهربان دی مینه کوونکی او مهربان دی بل آیت الذين اخرجوا من ديارهم دا مؤمنان مهاجرین هغه کسان دي چې ویستې شوي د خپلو کورونو نه په خپله خوښه چې سړی د کوره لاړ شي او بیا بله ورځ بیا راشي او بله ورځ بیا چې ده ته مهاجر نه وایي اخرجو نه یې پرېږدي پکې په زور ایستلی و یا به کفر اختیاري او یا به دلته نه وځې نو دې ته مهاجر وایي الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق دا مؤمنان هغه کسان دي مهاجرین چې دوی ویستې شوي د خپلو کورونو نه په ناحقه ګناه یې څه ده ناحقه ویستې شوي دي الا مگر دا ګناه یې ده چې ان یقولوا ربنا الله چې دوی وایي زموږ رب الله دی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله تعالی د جهاد دپاره یو وجه بیانوي چې که جهاد مې نه وی مقرر کړی نو جاهلیت خالصه به غالب شوی وی او جاهلیت خالصه چې غالب شي نو بیا به د الله تعالی نوم په هیڅ حالت کې نه پرېږدي د شرک په حالت کې به هم نه پرېږدي او د توحید په حالت کې به هم نه پرېږدي یو معنا دویمه معنا دا ده چې په هره زمانه کې به د الله تعالی د یاد مرکزونه به بیا نړېدلي وي د عیسایت هغه په خپله زمانه کې د یهودیت هغه په خپله زمانه کې او د اسلام دا په خپله زمانه کې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او که چرته نه وی دفع کول د الله تعالی انسانانو لره ځینې په ځینو الله تعالی د انسانانو زور د نورو انسانانو په ذریعه ختموي داسې نه چې ته وایې چې بس کې که خدای پاک وغواړي که خیر یې توتکر کې به پرې راوځي نو توتکر یې ته به څه کوې چې په دې توتکر کې راولي نو بیا به جنت ته هم توتکر ځي نو توتکر یې ته به چېرته ځې بیا ته توتکري نه هم ډېر بېکار یې چې توتکری به راځي هغه به د خدای د دین د دشمنانو مقابله کوي او ته به ایله ډوډۍ خورې داسې خبرې پکې ځینې کوي دا لهدمت صوامع نو نړېدلي به وې هغه ګرجې صومعه د راهبانو هغه کوټګۍ و بیع او بیعه چې هغه د عیسایانو عبادت خانه ده او و صلوات او د یهودیانو عبادت خانه سلوته دا سلوت چې ورته وایي که نه کېدی چې دا هم د عبادت نه اخیستی شوی د دې سلوت نه اخیستی اوس هم ورته هغې صلوات وایي
ومساجد وجماعتنا يذكر في اسم الله كثيرا چپای کې د الله نوم ډیر یادېږي ولا ينصرن الله من ينصره او یقینا الله به مدد کوي دا چا چې څوک د الله د دین مدد کوي ان الله لقوي عزيز بشک الله تعالی طاقتور دی او غالب دی ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم يقينا کسان چې ایمان راوړو او وهاجروا او هجرت وکړو وجاهدوا باموالهم او جهاد وکړو په خپل مالونو په خپل ځانونو په سبيل الله دا الله د دین د غلبې د پاره دا اوس ګوره د مهاجرینو ذکر ځان لشو او بیا والذین آووا او هغه کسان چې د مهاجرینو له ځای ورکو ونصروا او بیا د دې مدد وکړو اولئک بعضهم اولیاء او بعض دا کسان بیا دوستان دي د بعضو ځینې پکې د ځینو دوستان دي د یو بل دوستان او تعلقداران دي والذین آمنوا ولم يهاجروا او کسان چې ایمان راوړو هجرت نه کړي مالکم من ولایتهم من شیء نشته تاسو د پاره داغي د ولایت او د تصرفنا او داغي د ذمہ دارۍ نه څه شی د دې مفهوم به ان شاء الله په هغه بل درس کې را روان دي چې کوم کې موږ د اسلام بین الاقوامی اصول به بیانېږي نو هغه کې ان شاء الله ولذي د دې آیت تشریح راځي اوس صرف ترجمه کوو حتى يهاجروا تردي پوری چې دې هجرت کی و ان استنصروكم او کتا سن مدد غواړي نفعليكم النصر نو پتا سبا په دین د دین په معاملې کې نو پتا سبا نه مدد لازم ده سوا دا کسانو نه سوا دا قوم نه چې تاسو دا په منځ کې معاهده نه د معاهده خیال بساته والله بما تعملون بصير او الله تعالی تاسو دا عملونه خبردار ده بل آیت والذين تبوؤوا الدار والايمان دا پیسې او دا غنیمتونه بچاته ملاويږي هغه چاته ملاويږي تبوؤ الدار والایمان چې زې ورکړې کور د هجرت لا چې په دې کور د هجرت کې د ټولو نه اول راغلي دي ان د انصار اول ایمان او بیا ایمان لم پزړه کې زې ورکو من قبلهم د مهاجرین دراتلون مخکی او يحبون من هاجر اليهم من سات دا مهاجرین سره چې د دې خواله راغلي ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا او نمې په خپل سينو کې حاجه حسد او سغبتا مما دا غمان لا اوتو چې د مهاجرین ته ملاويږي ويسرون على انفسهم او په خپل ځان باندې غیله ترجیح ورکوي ولو کان بهم خصاصه اگر چې په دې باندې خپل حاجت او لوګي و مې یو قشح نفسه او څوک چې بد شد خپل بخل د خپل ځړنا چې زړی بخیل نه فاولئک هم المفلحون لا کسان دي کامیاب دي بل آیت قد افلح المؤمنون بشک کامیاب دي ایماندار فلاح دي ذکر فلاح الذين هم في صلاتهم خاشعون چې منځونو کې عاجز کوي والذين هم عن اللغو معرضون او چې به فائدې خبر نه ځان مخ اړي والذين هم للزکات فاعلون او چې د پاکي کارونه کوي والذين هم لفروجهم حافظون او چې د خپل شرم د زینو حفاظت کوي الا على ازواجهم سوا د خپل بیبيانو او ما ملکت ايمانهم یا سوا دا چانه چې مالکان دي د دې خیلاسونه فانهم غیر ملومین زکه دې په دې کې ملامت نه دي فمن ابتغى وراء ذلك چا چې ولټو د خپل خواهش ته پوره کولو د پاره دین علاوه نور لاري فاولئک هم العادون دا کسان دي د حد نه زیاته کوونکی نو د حد نه څوک زیاته کوي نو دا خو باغی شو کړ والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون او دا مؤمنان هغه کسان دي چې کامیاب دي د خپل امانتونو او د وعدو خیال ساتي والذین هم على صلاتهم يحافظون او چې په خپل منځونو باندې حفاظت کوي اولئک هم الوارثون دا کسان دي چې دي وارثان دي الذين يرثون الفردوس چې دی په میراث کې وړي الفردوس هغه سدابهار جنت چې همیشه به پکې سپرلای هم فيها خالدون دی په کې همیشه دا بل آیت خو دې پرون ویلو وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه او یو مؤمن سړي د فرعون د خاندان نه چې اوسه پورې خپل ایمان پټ کړو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ولتاسو دا سړی وجنه چې هغه وي د ما رب الله دې وقد جاءكم بالبينات من ربكم او راوړی تاسو ښکار دلیلونه طرف درف تاسو نه فايك كاذبا فعليه كذبه كدروغ جنين درو غنا پددا و ايك صادقا خو کدي رښتینی وسبكم الله الذي يعدكم تاسو ته ورسیږي ځنه خبره دې تاسو سره وعده کوي او ځنه خو په قیامت کې ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب بشک الله تعالی هدایت نه کوي هغه چاته حد نه زیاته کوي او دروغ جنې عبادت ستوي نو دې آیت ته ګوره ابراهيم عليه السلام پلار ته وی یا ابت اے پلارا لا تعبد الشیطان د شیطان عبادت مکوا سمانا دا یعنی د شیطان خبر ممنا نو خبر منلو ته سوی عبادت د چا خبر منل چې د الله او د الله د رسول د حدودنا آزاد
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ځکه شیطان د الله نه فرمانه دی. یعنی که څوک د الله فرمان بردار نو خیر دی، د هغه بیا منع پوه شو که نه. خو د شیطان ځکه نه منع چې هغه نافرمانه دی. بل آیت الم اعهد الیکم یا بنی آدم، ولی ما تاسو ته مضبوطه خبره نه وکړه ای د آدم بچو، الله تعبد الشیطان، چې د شیطان عبادت بنه کوي کني دوزخ لبرازه. نو ذکر علی انه لکم عدو مبین، شیطان ستاسو ښکاره دشمن نه. وان اعبدونی، او زما عبادت کوي. هذا صراط مستقیم، دا سملار دا. واخر دعوانا الحمد لله.